وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله بها حسنة. زمانه منو ډېر مبارک محفل دی او د دې ابتدا زمونږ خوږ ورور شهید سید طارق علي شاه صاحب او تر اوسه پورې چې دا سلسله ده روانه ده د قرآن مجید دا ختم د دې ټول اجر دا د هغه په عملنامه کې لیکلی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې یو ښه سنت تازه کړو نو ده ته به د دې اجر میلاویږي و اجر من عمل بها، او څوک چې په دې باندې عمل کوي او چا چې یو خراب سنت تازه کړو خرابه طریقه نو ده ته به د هغه ګناه میلاویږي او په هغې باندې چې څوک روان وي عمل پرې کوي تر قیامته پورې به د هغه په عملنامه کې هغه سیئات او ګناهونه لیکلی شي. د قرآن مجید مبارک محفل دی او زه ډېر وخت رالم الحمدلله. قرای حضراتو ډېر مزېدار خشته خشته تلاوتونو او د افغانانو د عقیدت ګلونه د آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مدح کې وړاندې کړو. الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي او الله تعالی دې دا مبارک محفلونه او دا مناسبات په موږ باندې بار بار راولي. زموږ والد صاحب شیخ صاحب په فردا شعر ډېر ویلو لکه سید ذوالفقار علي شاه باچا صاحب تاسو ته وایي چې ډېر مشران ژوندي وو لیکن اوس هغوی موږ نه وینو. نو شیخ صاحب به د هغې مناسب دا دوه ابیات وي، یو پښتو کې او یو اردو کې چې باغ مې د زړه خزان تاله کړو، باغ مې د زړه خزان تاله کړو، بویه چې بیا سپرلی راځي سپرې ګلونه